خیال چې نن جرګه ډېره د خیر و ډېره د خوشحالۍ جرګه وه. نن جرګې مقصد دا و چې په علاقه کې امن راوستل څه طریقه وکړي، څه کول پکار دي او څه نه دي پکار. موجوده کور کمانډر بالکل کویک ریسپانس دی او دا غواړي چې دا معامله دا پار څه صورت وي چې موږ په وخت دا سار ته وغراسي او ختم شي. نن جرګه وا جوسی سره په دوه ټکي باندې وا یو امن وو او یو ترقیاتي چارې وي. د امن په باره کې خو بیل دا وکړه چې مذاکرات ته به ترجیح ورکړي. تقریبا 25-30,000-40,000 خاندانینا مو په افغانستان کې دي. دا 15-20,000-25,000 درو وتل میر د موجوده جوسی صاحب او د کمانډنټ صاحب او داسې د شاه علي خان صاحب او د میر کمیشن ته ډېر شکریا ادا کوي او موجوده کمانډر صاحب او داسې میر د ډیسکو د اسپیات پر ډېر شکریا ادا کوي چې میر وخل د وچ خپا دي مرور دي، مطلب دا د میر نه خپا ملک نه خپا دي یوتای شوی دی. ډېر غاټ انقلاب تر شاتیات الله درا شهیدون میر ورکړل، مطلب دا کنه د پاکستان د بچ کولې پورا میر بیا غو مطلب قربانی کی پاکستان کے میر مطلب دا کنه تجاویز پیش کیے جیوسی صاحب کو انتظامیہ کو. الحمدللہ وہ سارے یوم کے فائدے میں ہوگا. وفاق فوج کی قربانیوں سے اور انتظامیہ کی قربانیوں سے، ہمارے مشروں کی وجہ سے ان نے جو قربانیاں دی ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ آج کل شمالی وزیرستان میں امن ہے.